موږ سره دی وخت جی په نصرۍ کې بختي افسر صاحب موجود دی، حافظ بختي افسر صاحب چې د دې تعلق یو ډېر معزز او مقدسه پیشې سره دی چې هغه ټیچینګ دی. نو دی ډېر زیات وش کو چې ما ته خپل نرسري وښایا او د بوټو باره کې ما ته لږ چې کوم دی انفارمیشن راکړه. نه به سټارټ والو جی دا دی بالفام، دې ته بالفام وي او دا ډیکوریشن چې کوم انډور او آوټډور پلانټس کې راځي، خاص طور د بنگلو کې دا کوم سرمایه‌دار خلک دي دا لګي. دا موږ نوی ولګول جی، دا گملو کې میلاویږي او د بوجو کې میلاویږي د بیګونو کې، او دې نه علاوه چې کوم دی دا ډېر کولاویږي ګورېږي ماشاءالله. داسې ښکاري چې لکه دا به د خپله پاڼه ښه پوره کولاوي پوره کولاو شي، دا ډېر زیات کولاویږي او اوچتېږي هم اوچتېږي مو. خو دا واړه بوټي دا ما اوس ولګول، تقریبا نن مې ولګول. نو دا به ګروت پکې جی. جی مطلب دا ډیکوریشن لپاره دی. دا دې کې چې کوم دی نو سوی ورته انګور دی، انار دی، انار او ډېر ښه نسل والا انار دی. ټیک شو جی. انار قلمونه هم لګولي دي. دا دویم پلاټ دی، دې کې هم انار دی. دا مختلف قسم دی، دا مختلف قسم دی، یعنی ښه نسلونه چې کوم ښه نسلونه دي د هغې دغه موږ را یو ځای کړي دي او دا مو دغه کړي دي، لګولي دي. اکثر خلک دا فروټ بوټي اخلي که نه، جی نو هغې کې دا تپوس کوي یاره دا کلمي دی او که نه دی. جی نو دې کې موږ زیات کړ چې کوم دی کلمي، هغه چې کوم انګلیش کې ورته دغه وي یا ګرافټډ، چې کوم ګرافټډ د فروټ پلانټس دي موږ زیات کړ هغه لګولي دي. ځکه چې موږ کسټمر له موږ ورکو نو ښه نسل والا پلانټ چې ورکو نو موږ مطمئن یو، هغه مطمئن دي. دې کې انګور دی، خو دې کې یو تور انګور دی یو ګرین انګور دی. نه دې کې هغه ګرین انګور دی، ګرین. او ورپسې دا یو چې کوم دی نو دې کې بلیک انګور دی، دغه ګرین دی دا بلیک دی. ټیک شو جی. او دې کې چې وګورئ نو دې کې هغه انځر چې ډېر قیمتي دی، قرآن کې ذکر هم راغلی دی. او هغه باغي انځر خو به تاسو نوم اورېدلي، هغه غټ غټ انځران چې کوي دې کې هغه دی جی. جی دی جی بالکل ډېرې فایدې دي. تاسو خبره کړه قرآن پاک سره دې ذکر جی واقعي ماشاءالله دا پلاټونه خوري مزیدار دي. غالبا دا پلاټونه کم لکه 4-5 پلاټونه چې موږ وکتل نو دا پلدار چې ورته وایي، دا پلدار دی. دا میټره دې کې دا دې خوا پاتې دا پلدار دی، دې کې میټره او د ښه نسل میټره. باغ نه ما خپله چې کوم دی قلمونه راوړي دي، هغه مې لګولي دي. مطلب ستاسو دې نسرۍ کې هم پلدار بوټي میلاویږي، پلدار او انډور او آوټډور هم زه به سمې ولګولم او څه چې کوم راسره نشته نه به راوړم انشاءالله لګوم به سیزن له. سدابهار چې ورته کوم وایي، سدابهار والا تخمونه مې هم چې کوم دی هغه مې انلاین راغوښتي دي پنجاب نه. هغه به چې کوم دی دا پلاټونه چې کوم خالي پراته دي د تفصیل ده دغه کې به لګو. او دا لاچي شوه دې پلاټ کې، دې کې لاچي ده، دې کې هم لاچي ده. او دې کې چې تاسو وګورئ دې کې دغه سدابهار والا چې کوم تاسو یاد کړو دا لږ لږ ګل ښکاري، دا لږ لږ دغه سدابهار والا دغه پلانټس موږ دې کې لګولي دي او تخمونه مو دې کې لګولي دي. او دې کې چې کوم دي دا باقي چې کوم پاتې دي کې انشاءالله تخمونه به لګو، کار شروع دی په دې باندې. اور دې کې هم شروع دی. دا انار دی، دا خو ډېر ښه قسم انار دی. د دې لاول ما کور کې کرلی دي، دا یې نه بعد چې کوم دی بیا ما دا سوی ورته دلته کې مې دې ډنډې خورې کړي دي. او داسې دا ګملې وګورئ جي، داسې ګملې، دا ګملې 18 انچي ګمله ده. 18 انچي ګمله کې چې کوم دی دا پلانټس مونږ لګولي دي، داسې چې کوم دی ځای په ځای مو لګولي دي. نو ډېر پلانټس دي را سره دي. بختي افسر صاحب نو تاسو زموږ د نصرۍ وزټ وکړو، تاسو دې باره کې څه ویل غواړئ جي؟ ماشاءالله موږ ډېر ښه فیل کړله. او د نصرۍ کې یو خاص چې کوم دی نو لکه زه خپل تاثر به راته دا ووایم چې زه دلته را انټر شوم نو په دې به لکه ما ته ډېره خوشحالي وشوه. او خاص تاثر زما دا و که نه جی چې دلته ما باندې یو خوشبو لګېده. ښه جي. او هغه خوشبو د بوټو خوشبو نه وه، هغه یو بله خوشبو ما محسوس کړه. لکه یو ټایم داسې و چې زه به تاسو له راتلمه نو
لږ غونته کې بوټي او داسې وړه غونته نسلي وه ستاسو د کور شاته جی تاسو ته ما اکثر وی چې یاره تاسو چې کوم دی نو خپل ټول ټایم د سکول نه کالج نه علاوه دې ته ورکړی دي تاسو به دا وی چې یاره دا زما یو مشغله ده نو دا هغه رنګ دی او هغه خوشبو ده چې نن دلته ښکاره شو هغه مشغله چې کوم دی نو دا خوشبو اصل کې دا د اخلاص خوشبو ده د اخلاص خوشبو ده لکه د دنیا نفع نقصان دا خو هر انسان یو ضرورت دی که نه جی بالکل دا خو به وي جی بالکل خو لکه همیشه ما چې څومره لیدلي دي کتلي دي که نه نو هغه خلک کامیاب دي چې په هغې کې اخلاص وي او دا لکه یو د ملک او د قوم یو خدمت وګڼي چې په کوم فیلډ کې دی لګي چې هغه د خپل ملک او قوم یو خدمت غني په خدمت په نیت باندې دی لګي دغه خلک زیات تر مخ کې تللی دي او بل اسلام دغه سره موږ ګورې نو یو صدقه جاریه هم ده صدقه جاریه ده تاسو به اکثر ما ته دا جی وي نو زه به بیا دې غړ ته ما توجه پیدا شو چې آیا دې ما ته دا خبره کیږي چې دا مدلله ده که نه ده نو بیا ما یو ځای کې ولیدلو چې دا ونې لګول بوټي لګول دا صدقه جاریه ده نو زه چې کوم دی نو په دې وجه ډېر خوشحاله شوم چې د نصرې ته رالم او ماشاءالله نصري ډېره زیاته غټه شوې ده لکه زما ذهن کې چې کومه خاکه وه د هغې نه سیوا نصري غټه شوې ده پلدار بوټي پکې موجود دي پولدار پکې موجود دي ډیکوریشن پکې موجود دي سدابهار پکې موجود دي ګملې پکې ملاوي څومره اخلاص سره لکه په دې باندې هغه پلاستیک او دغه د اوس نه لګولي دي که نه کافي ټایم لا پاتې دی نو تاسو ته هغه خپله تیاري کړې ده چې یاره ما په دې نیت لګولي چې مطلب دی چې دا بوټي مونږ ته زر راورسي او چې کم خلک دلته راځي چې هغې ته مونږ هر څیز چې کوم دی نو اویلیبل کړي جی بالکل نو الله پاک دې چې کوم دی نصرې کې برکت واچي آمین الله پاک دې مونږ ټول مسلمانانو له پاکستانیانو له توفیق ورکړي چې دا خپل ملک چې کوم دی نو دغه شان ښایسته کړو دا زموږ د ملک ښایست دی او الله پاک د ټولو خلکو له داسې توفیق ورکړي چې دغه ښایست کې خپلو شرکت وکړي نو څومره ملګري چې زموږ اواز اوري نو هغې ته زما دا یو ریکویسټ کېږي چې راشئ او دلته نه چې کوم دی نو بوټي یوسئ په کم قیمت باندې یوسئ او د اخلاص والا نه بوټي یوسئ او خپل ملک روښانه کړئ او ښایسته کړئ صدقې جاریه وکړئ دا جی تاسو ډېره مهرباني بختي افسر صاحب تاسو د خپل قیمتي ټایم نه موږ له لږ ټایم راکړو ډېره مننه تھینک یو ویری مچ شکریہ جی